زه قامي سوال کوم او قامي سوال چې کوم دی هغه سخت وي. د تما یو د سلور میاشتې مخکې دې ما چیلنج کړو چې زه تانه یو څو سوالونه کوم د دې مال جوابونه راکا. دا الف خان تاسو سره زه انټرویو نکوم، زما د جرنالست سره انټرویو کوم، تاسو چې جرنالیزم نه کړی نو تاسو سره زه انټرویو نکوم. یو سیاستدان دی او صحافي نه د ډیګری تپوس کوي نو پکار دی چې یو صحافي دا غنه هم تپوس وکړي کنه چې تاسو غړي دي نه ګینه دې ماته په بر صغیر کې داسې نامي ګرامي سیاستدان خو نامي ګرامي په بر صغیر کې په پاکستان کې نه په بر صغیر کې چې هغه ډیګري ترلاسه کړې ده نه. الف خان شیرپاو دا راته ووایه چې نن یو سیاستدان او هغه تاسو ته داسې خبره کړې چې په سوشل میډیا غړي زیاته وایرل ده زمونږ په معاشره کې په سوشل میډیا زیاتره خلک په دغه خبره پورې خندا کوي چې یاره الف خان شیرپاو جرنالیزم نه دی کړی، زه تعالی به جواب نه درکوم. نو آیا تاسو په دې صحافت کې دا دومره ژوندۍ چې تیر شوه د دې وس مطلب دا حل راغی چې یو سیاستدان چې هغه به تاسو ته داسې وینو دا سیاستدان څوک دی او دغلته تاسو څه کول دا څه پروګرام او د دې خبرې په حواله زمونږ کتون کې لږ خبر کوي. ډیره زیاته مننه سلمان په دې خو ما باس کول غوښتل نه د په دې باندې زه خبرې کول غواړم چې تا جرنالیزم کړی دی یا نه دی کړی. نو د دې خو الحمدلله په 400 کې سلیری شکاله صحافت کو د دوی په کور کې مې زنانم پیژني او دونه په شوق باندې دوی په خپل جمعات کې ریډیو لګولو چې الف خان شیرپاو و 7 بجې شروع کیږي هم د بل لګولو د کبابو کړیو لکه د چې کوم ما سره ډیر وړو کې لوي شو زه ډیر د ورکوټوالي نه پیژنم د ته دینن په خپل کلو باندې ډیر خپم دی خلکو ته وینو وی الف خان باغبار خرڅوي مړن الف خان شیرپاو په خپل ماضي فخر کوي او زه صحافت کې روتي نو ما پریکټیکلی صحافت چې کم دی الحمدلله ما کړی دی او د اخبار د خرڅول نه مې واله چې د دې ځای پورې مې ورسو نو د بعضی کرب خلکو له زه خوب کې مرزم الف خان شیرپاو چې کم دی یاره دا د الف خان شیرپاو هغه د الف خان شیرپاو باس مباحثه روانيږي خو الحمدلله د زما د جرنالیزم او زما د صحافت دا یو ژوندۍ مثال دی چې د چام کمپاین کړی دی نو هغه خدای پاک پیل کړی نه دی او خو دویم لمپګی کړی دی نه دویم راغلی دی دا ماضی وګوره د 2013 الیکشن نه والا تر د 2024 پورې خو یو خبره کوم دلته کې فرق لګ تاسو ته خایمه سلمان چې لکه زمو د پی ټی آی ډیر لوی ټسل پاتې شو په سوشل میډیا باندې تاسو به د لونډ لپاړې وینئ لکه دې کې داسې خلک دي چې هغه خو بس صرف د کمنټس تناستې په دې پیږي نه چې آیا رحیم الله یوسفزئی چې د پاکستان یو ډیر لوی نوم دی د جرنالیزم کړو دغه شان دي چې کم دینو سلیم صافی چې دی وخت د پښتنو غټه نمائندګي کوي داسې نو ډیر غټ نمونه دي لکه موږ د شکسپیر ذکر وکړو د خلیل جبران ذکر وکړو د نیسل منډیلا ذکر وکړو د علامه شمس الحق افغاني صاحب ذکر وکړو باچاخان بابا ذکر وکړو داسې په زرګو شخصیات چې په تاریخ کې نن هم ژوند دي دا هغوی سره ډیګری وي نه وي دغه شانتي باقاعده توګه باندې نه یو کالج کې چې کوم نه هغوی سبق ویل دا ما چې کوم نمونه واغستل او دا خلک په دې خبرو باندې سپیږي او زموږ په معاشره کې تعلیم یافته خلک چې کوم دي نو دا بزیاده تر چې کوم دي نو تعلیم یافته قابل او د هر وقار هغه شخصیت منل کیږي چې کوم د شکسپیر او د خلیل جبران په باره کې زیات معلومات لري نو دا داسې خلک چې کوم دي نو خبرې کولی شي لکه اوس خلیل جبران دوی سپېژني داسې شکسپیر دوی سپېژني دا د دوی سره ډیګری نه وي دا چې کوم نمونه علم دا د عالمي سطحې نمونه چې کوم دی د دې دغه کېږي نو الف خان شیرپاو الحمدلله وینام خې کاپي خې او د خپل 400 د خلکو ډېره زیاته مننه کوم د خویاندو میاندو چې ډېر عزت راکوي ډېره مینه را سره ساتي داسې لونډې لپاړې چې کوم دی نو هغه په هر ځای کې وي او دا د سوشل میډیا دا ټیک ټاک سړی دی نو ما د اقام ته زه د غلط سړي کلم ملګرتیا نه کوم د په جنرال الیکشن کې د خواله زنیم ورغلې په دې کې زنیم ورغلې داسې په تیر دغه کې بلدیاتو کې زنیم ورغلې خو چې د الیکشن وګټه نو د افسران د ډومبي دا ویلو چې زه به پولیس سې چوغانو له غوپې ورکوم
نو نه خو یو اس ایچ او لغو په ورکړو نه یو پولیس کانسټیبل لغو په ورکړل د داسې عجیب خبرې کړې دي چې خیران بشي لکه زه د نه تاسو ته واقعیا بیانوم چې دی راغو په عدالت کې کنزل وکړل په عدالت کې داسې الفاظ استعمال کړل چې بالکل توهین وکړو خو زه هغه انتظامی تمم چې بنگړی واچي چې داسې قسمه خلکو قبله نشي درستولې به د ایس دفتر دارو دفتر ته تالا واچولا هیڅ شیم نه دیو راضي ویری خلی خراب ده نو لکه دا انتظامیه داسې قسمه خلکو له کوم دی موقع ورکوي خو علب خان شیرپو کله هم داسې خلکو له موقع نه ورکوي نه داسې خلکو نه یریږي نه ته شرمېږي او نه داسې خلکو ملاتړ کوي چې هغه د قام د پاره هغه د علاقې د پاره ناسور وي نو ما خلکو ته بیا دا ومو به داغه د وړاندې ولاړو بیا ډیر چې تیر اخلاصي د خبره شي و بیا د خبره دغه نو چې ما وی چې نپلونو د شکر نه پله دا کول دي چې د یو داسې سړی د موږ اخلاص شو چې په خبره باندې نه پیږي نو چې خبره کله ختم شو بیا تاسو نصیب دا سلمان چې کله خبره ختم شو نو بیا دی راغی ما د استاد الله سره بیللې نو ما دا اوس خبره ده مړه چې ما د استاد الله سره ما بیللې ده زما د الله سره بیللې بس قام چې کوم وعده کړی باغی کې پیل شو نو بس به دې لکه علي خان شیرپا ما د سیب دا کلیر کړي چې مطلب د تعالی د دې خبرې مقصد سو وجه ده چې د تعالی د ستاره سوال نه ځان بچ کوو یا د څه تکلیف دی آیا تاسو صحافت د یو ډیګری ولا نه خنه شي کوله یا تاسو په صحافت کې سو کمې ده یا د تاسو په یو د کار لیدلی د چې کوم دی د په دې علاقه باندې 10000 روټو او دیو چې کم دینو 5000 روټ تر هغه په دې کې 3000 چې کم دینو د بوګو سوټه چولې دی باقاعده دغه ویډیوګان چې کم دي شته دی بوګو سوټونه راغلي دی یو الک ویډیو کوي او بیا د یو واره دی هغه ویډیو په گواه دی او باقاعده چې کم دی ریټرننګ افسرانو لیکل کړي دي چې په پلانکی پولیس سټیشن کې 97 په پلانکی کې 70 په پلانکی کې 114 دا بوګو سوټونه د اچولې دي نو داغه تاسو هم ته کوي چې ته دا د څنګه چولې دي ولې دې چولې دي او واقعي تا چولې دي کنه بل چا چولې دي نو زما سوالونه لکه زه قامی سوال کوم او قامی سوال چې کم دی هغه سخوي د تما یو د سلور میاشتې مخکې دی ما چیلنج کړو چې زه تانه یو څو سوالونه کوم د دې مال جوابونه راکا خو د بد مرغه دی هغه سلور 15 میاشتې تیر شوي چانه بته غختل او هغه کې بیا پریس کانفرنس شو هغه کې د ما پس یو ویډیو کړی و او ما پس هم دا خبره کړې وي نو دی لا د قانون نه خبر نه چې آر ټي آی قانون لاندې یو عام وګړم د چانه تاسو کولی شي خو دې قانون خو کتل نه دی الته کې تعلیم کمی الته کې صرف ټیک ټاک ګوري په ټیک ټاک باندې کم قسمه پوخه ده کنه نو دا سړی اخبار چرته ګوري کالم ګوري دا کم خلک چې د سوشل میډیا د دې تاسو د ویډیو نه خوندونه اخلي یا د سي پتنز او دغه باندې شیر کوي او ډیر خلک مطلب د نورو صحافیانو د پاره هم شیر کوي چې یاره چا چې ډیګری نه کړي نو هغه خوشی را دی خوشی سوکسوي دغه خلکو ته تاسو سوای آیا تاسو په خپل 400 کې په خپل روپو په خپل وخت د غریب سړي خدمت نه کړي دا خلک دغه ارسه نه ویني ورزه د خلکو نه مطمئنه مدا خو د سوشل میډیا خلک دي خو دې خلکو پسې منګه لاړ شو یا په دې باندې من خبره ترې کو دا د 2018 نه ما پسې دا یو ټرند روان دی او د 2018 نه چې ما به کله ټرند روان شي د 2000 د 99 نه چې کوم د صحافتي فیلډ کې ما د 2018 نوم دا خبره کیږي دا کم خلک چې ویني د دې راشي د ته ډیګري به مخمزه نو مال به نوکری راکی ډیګري هغه سړی له پکار د چې هغه نوکری کوي زه نه نوکری کوم نه اسلام آباد ته زمونه بل خواته زمما ته خخ چانسونه ملو شي وي خو زه نه خپل ذله پرېږدم په دې ذله کې بزمرم په دې ذله کې بز خخېګم د دې ذله خدمت د پاره خو زمړ شوم نو هغه زمړ نیما او الحمدلله ډېر سخت را باندې تیر شي وي زما د کور ور سوري دي زما په گاډي ډز شي وي دي زما په کرور تل دي زما په کې دوه پیری کاروبار سوزول شي دي په ما باندې پیمرا کې په ما باندې سایبر کرایم کې په ما باندې نیب کې په ما باندې عدالتونو کې کیسونه جمع شي دي ما ډټ کې مقابله کړې د پډانګ پیللې چې کوم د صحافت کومه خو زه فرق داته ته خېمه چې ما په پی ټی آی باندې څومره زیات تنقید کړی دي په دې 400 کې څومره پی ټی آی والي د کلین سویپ دلته سیب دغه سیاستدان د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتي دلته دغه تاسو کوم جی
نه 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 دا زه مثال در کوم چې ما څومره تنقید کړی دی خو زه دغه سیاسي خلک په دې په نسبت باندې شعوري لرم. پرون په هسپتال کې یوه روغه وه د لیبر منسټر فضل شکور خان هغه روغه را جوړه کړې وه زه هم پکې مدعوم لاړم د هغوی ورو ما سره ملو شو ما له غاړه راکړه ما نه د رور تپوس وکړو چې رور دې څنګه دی بیا پکې چې کوم دی یو کس وي یاره جي خو دې خو د پی ټي آی ډېر خلاف دی هغه ویل لږ نه ډېرې خلاف دی او بیا ځان ته نور هم رانږدې کړم لکه دلته کې فضل امین دی اوس چې دا وګټله د ده ریپورټنګ ما کو دلته ایم پی ای خالد خان دی د هغه ریپورټنګ زه کوم دلته کې چې کوم دی ملک انور تاج دی موږ به ښه ډېر تنقیدونه کړي خو چې موږ کله ملو شو نو ښه عزت یې راکړی دی اړو دی محسوسه کړې نه ده خو دا بعضې ناپوهه خلک وي په ده باندې خو ما تنقید نه دی کړی صرف مې ورته خپلې غلطۍ په ګوته کړي دي نه مې ورته دا ویلي چې ته کرپشن کې نه مې ورته دا ویلي چې ته په کروڑا روپو ګاډي کې ګرځې دا خبرې مې ما نه دي کړې دلته کې د غریبۍ چغه وخت هلته کې دونه مالدار چې دی وخت کې به یې ټوله 400 کې دنه مالدار ترین کس نشته په ټوله ضلع کې او دلته کې به چولو پلیټ ته کینی ځان ته به ټیک ټاک جوړ کړي په دې باندې به خلک دوکه کړي نو لکه داسې ډېرې خبرې دي اوس په وختن دا خبرې چې کم دي نو دې په دې خوشحالېږي خو به هر حال موږ به د قام خبرو دا بعضې خلکو بس چې خبرې کوي نه خوشحالېږي په دې سوشل میډیا باندې چاله چې جواب ورکړي دا زه ډېر هسې توهین ګڼم چې په دې باندې خبرې سره زه وکړم خو دا د سبا لږ قام اوس پیښ شو چې د 10,000 نه 15,000 ته راغی په هغې کې 3,000 چې کوم دی نو بوږو سوټه چولې شوې دی وایي چې نو اوس په مزه اوس قام پیږي دغه 15 کسان ورسره پاتې شو په دې علاقه کې افضل شاه خاموش یو ډېر لوی لیډر دی علمي لیډر دی په 2000 کې دا خبره تاسو سره شریکوم چې دا غنه مې انټرویو کړی و 2000 کې چې ډېر وړوکی وم او الحمدلله هغه ټیم کې چې کم دینو هغه سره زمونږ قدر وو تر نن ورځې پورې دغه بچي وکیلان دي تر نن ورځې پورې چې کم دینو عزت هم کوي او هغه لیډر نه تر اوسه چې مزدور کسان پارټۍ هغه مشر دی مرکزی لیډر دی خو چرته به داسې سپکه خبره نه وي کړې دا ګوره آفتاب احمد خان شیرپو په دې علاقه کې یو عالمي لیډر دی او د مخالفین خو پی ټي آی والا دی خو جمعیت دی خو جماعت اسلامي دی خو کم دی خو تر اوسه به هغه پسې خبره نه کړې او آفتاب شیرپو هم چې کم دی د هغه ډېر شایستګۍ سره هغه د هغه سیاست ډېر زبردست سیاست هغه تقریر کې صرف په ترقۍ باندې کار کوي او هغه ته بابای روزګار ویل کېږي خو تر دې وخته پورې یو کس هغه پسې خبره داسې دغه نه دی واخد دا دی پرونی بچی دی او چې راشي نو په هغه پسې داسې لګیا وي چې خیران بشي لکه دغه لیډران چې هغه سره مخالفین هم مینه کوي نو دی بس اسی ځان په سوشل میډیا په دې کې ان ساتلو لپاره دا بکواسیات کوي الف خان شیرپاو سب دقه سافټویر اپډیټ شوی نه چرته کې دی په وجه باندې ولادي لګیا دی کنه انتظامیه لادي وخت خاموشه ده الف خان شیرپاو دغه اخرنه ته پوښتنه نصیب دغه کوم یو دوه خبرې سب د صحافي یا د صحافي کار څه دی یا مونږ زمونږ په شان صحافیان په کم صورتحال کې بدی معاشره کې کار کوو مونږ د کوم مشکلات سره مخ یو مونږ د کوم حالات سره مخ یو دا د خپل غتونکو د لند شانتي مختصر شانتي وای ګوره یو خو تشهیر دی کنه زه چې د یو سیاسي پارټۍ تشهیر کوم او داغه ل اشتهار جوړوم یا داغه ریپورټینګ کوم نو مال به ټیک ټاک معایزه راکړي دا د صحافي تشهیر کار نه دی چې تشهیر را باندې کوي نو دغه مال معایزه علی مال چینل خو تنخواګان نه راکړي ځل الحمدلله خیبر نیوز غټه اداره ده دا شانت دلبر ریډیو دلته غټه اداره ده داغه د پاره چې کم دنو کار کوو هو دې سره خو د چا صفت کې نو هغه ته خوخي او چې چا د غیب خې نو هغه دغه دشمنی لکه دې مثال بوالی چې ته غیب خې نه د دشمن خو د صفت کومه نو زوبله پارټي چې کومه ما به ټارګټ کوي او نورو پارټو والا چې کوم دی داسې نه ټارګټ کوي هغه بر لډیر په طریقه باندې جواب دل درکې نو صحافي کار خدمت کول دي صحافي کار چې کوم نو आवाज کول دي صحافي کار تزیم کول دي قام خبرول دي قام د خو د بدن خبرول دي خو دلته کې زما د ایسپروش خلاف چې کوم دی نو ډیر غټ جنگ روان دي او دا دغه یو کړی دا چې روانه ده ډیر داسې ملګري دي زه کمنټس کې ګورم ماته وایي چې ته د ایسپروش خلاف چپ شه نو تا پسې به خبر هم نه کوي نو دا دغه لړۍ یوه کړی ده او انشاءالله چې همت په نه بیلو صحافیان چې کوم دی د قام سترګې دي او دلته کې په ډېر سخت حالاتو کې چې کوم دی نو دا صحافت کېږي ځکه چې یو خوا سوشل میډیا راله
کوم خلکو چې د ځان لپاره دغه شان خلک را پیدا کړي دي یا بس پیجونو ته ناست دي یو زه دومره خلکو کتلم زه دومره خلکو کتلم دومره خلکو کتلم صحافي چې یو خبره کوي نو هغه ډېر په تصدیق کې دا کنځلې مونږ هم کولی شو دا رد بده د چغې او کوکي مونږ هم والی شو خو مونږ ته د دې ملک یو قانون دی دستور دی د هغې هم خیال ساتل دي او صحافي چې کوم دی نو هغه هر وخت د مرګ په خوله کې وي د صحافي ژوند ډېر سخت وي چې په دې باندې زه دا دې بد وې دا دې وې ته چې ما سره یو نیمه ګنټه کښېنې او زما دا موبایل وورې نو د رنګ رنګ کالز راځي خو هغه ځای معلوم شي که نه چې دا کوم ځای نه لوبه روانه وه نو دا سړی دا زما ګرم هم دی مستقبل کې دا دی چې کومې حرکتې کوي او کوم طریقه باندې لګیا دی که نه او کوم په واتساپ ګروپونو کې دې میسیجونه کوي نو هر څه ما ته رارسي نو ګورو به مخکې چې څه کېږي خو صحافیانو وروڼو ته زه دا یم چې همت به نه بیلو نه بایللی دی نو د ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او دې سره زه عادت شوی یم خو په ما باندې دا یار دوست هسې خفه وي دا صحافي چې صحافت کوي نو دې هر څه ته به غاړه ږدي دا خبرې او پکې راځي داسې خلک چې کوم دی د جهالت په دور کې پیدا شوي یا ژوند کوي یا د څه نه خبر ني نو هغه خو به دا کوکي وخي او ګوره د سړي په سیاست پوهېږي نه چې سیاست څه نوم دی سیاسي زه تا نه تپوس کوم چې ته سیاست کې او تا سره ډیګري نشته تا پولیټیکل ساینس نه دی ویلی زه خو یو دا غوښتنه کوم چې هر سیاسي کس ته د بي اې شرط کېږدي چې بي اې نه وي کړی هغه لري د ټیکټونو هغه لري په دې الیکشنو کې رالي نه ټیک ټاک به ستا خبره صحیح ده په خپله به ټول ستا خبره بالکل ټیک ده په خپل به میټرک پیل راغلی به یو سیاست به کوي ډېره مهرباني الف خان شیرپاو چې تاسو ټایم راکو او دغه موضوع چې کومه په سوشل میډیا وایرل ده په دې باندې تاسو ما سره خپل خیالات شیر کړل